الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم مسلمانانو، د دې نه مخکې موږ د وکیل په باره کې څه مسایل دا بیان کړل. وکیل څه ته وایي؟ چې ته ځان له یو کس مقرر کې او هغه ته ووایي چې مال دا پلانکې شی واخله یا مال دا پلانکې شی دا خرڅ کا، یا ته زما دپاره د نکاح کې د نکاح ایجاب او قبول دا وکړه. دې ته وکیل ویل کېږي. د دې په باره کې موږ څه مسایل دا بیان کړل، خو نننۍ ویډیو کې به موږ د دې وکیل په باره کې یو دوه مسایل بیانو. کم کس دا وکیل مقررولی شي، نو هغه کس چې هغه کار خپله کولی شي، نو هغې دپاره وکیل هم مقررولی شي. اوس کم کس چې دا وکیل مقرروي، دته هر وخت دا اختیار حاصل دی چې دته هر وخت دا اختیار حاصل دی چې دا وکیل ختمولی هم شي. دا اختیار دغه کس ته حاصل دی. مثال کے طور پر یو مسئلہ ده، یو کس راو لګېدو، بل کس ته وایي چې ته ماله دا بیزه واخله، یعنی ماله یو بیزه واخله. هغه لاړو بیزه اخلي، دې کې ورته د اطلاع وکړله چې بس دا بیزه ماخله، دا ختمه کا، دا بیع ختمه کا. اوس د دې اغوستونکي د دې وکیل سے اختیار نشته چې واخلي. د حکم نه علاوه که چېرته اوس دې اخلي، نو دا سودا به دې د ځان دپاره کوي، د دغې مالک دپاره دا سودا نشي کولی. دا لومړی مسئله شو. دویمه مسئله دا ده که چېرته هغه ته خپله یو کس اطلاع نه وي ورکړی، یعنی دغې وکیل ته خپل مالک خپله اطلاع نه وي ورکړی، خو د خط په ذریعې سره یا د موبایل د میسج په ذریعې سره یا ورپس یو کس ولیږو او دا اطلاع ورله ورکړه چې تو دا پلانکې شی دا ماخله، نو اوس دې دا شی اخیستی نشي. خو که چېرته دته اطلاع نه وي رسېدلی او دا شی واخیستو، نو بیا به دا مالک دغه شی اخلي. یا دغه وکیل ته یو کس یا دو کسانو د ځان نه وي، مالک حکم نه دی کړی، مالک اطلاع نه ده کړی، خو یو دو کسانو د خپل ځان نه وي دغه وکیل ته چې ته ستا مالک حکم کړی دی چې دا پلانکې شی ماخله. اوس دغه وکیل دی به څه کوي؟ اوس دا وکیل به ګوري چې دا کم کسانو ما ته ووي چې ستا مالک حکم کړی دی چې دا شی ماخله، دا د شریعت مطابق دی او کنه، یعنی د شریعت پابند دی او کنه، او معتبر خلق دی یا کنه دی. که چېرته دا د شریعت مطابق وي او معتبر خلق وي، نو بیا به دی دا اخیستل دا پرېږدي. او که چېرته دا د شریعت مطابق نه وي،
معتبر کسان نوي نو بیا به دا شی اخلي او کچری دا شی واغستو نو مالک دا د مالک ته دا به مالک ته حواله کوي نو دغه شانتي هر وخت دی مالک ته اختیار حاصل دی چې دا خپل وکیل دی ختمول شي هر وخت دی دا خپل مال وکیل چې دا ختمول شي د ته دا اختیار حاصل دی. نو دا دوه مسلې مونږ نن وې چې د وکیل د ختمېدلو اختیار دا مالک ته حاصل دی هر وخت دی دا مالک دا ختمول شي. دا دوه مسائل ته یاد کړئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. جزاکم الله احسن الجزاء.